کتونکو ډي اس پي تنګي سرکل ګلشید خان لا سره موجود دی او د ګلشید خان حوالې سره ډېر بحث مباحثه کیږي په پولیس کې ځکه چې په ترهګرۍ کې د دوی کردار بیا تېره ورځ آی جي پي صاحب چې کوم 15 لک روپو چک ورکړ هغه بلډ پروف ګروپ چې کوم دی عرفان خان تنګي سیچو او د ډي اس پي صاحب په مشرۍ کې هغه چې کوم دی نو گرفتار شو خو نن یو انټریس کیس او داسې یو شمېر انټریس کیسونه مخې ته راغلل په دغه حوالې سره به خبرې ترې کوو دا نورې خبرې ترې به ورسره کوم په دغه پروګرام کې کوو ډي اس پي صاحب ډېره زیاته مننه نن خو تاسو پریس کانفرنس هم وکړو خو د دې کیس لږ معلومات رالرئ بسم الله الرحمن الرحیم عارف خان بھائی ډیره مننه کوم څنګه تاسو ته پته وا چې په 23 تاریخ باندې د سحر په 6 بجې په ریکولاډر روډ باندې مارډر یو کیس شو چې هغه دوه نامعلومو کسان راغلي په موټر سایکل باندې او یو نوجوان یې هلته کې وویشته چې هغه خپل مهنت مزدورۍ لپاره روان و په هغې باندې د کلي سیاسي خلکو سماجي خلکو مشرانو د خفګان اظهار وکړو او هغه ډډ باډي یې راوړه موږ ته په مرضو چوک کې کېښوه چوک یې باندې بند کړه احتجاج یې وکړو زه رالم ما هغه خلکو سره وعدې ګاټې وکړې ما ورته وویل چې موږ له ټایم به راکوې او انشاءالله چې په لږ ټایم کې به تاسو ته زه ستاسو ملزمان مخې ته راولم الحمدلله په هغې کې موږ کار شروع کړو هغه موږ هغه کیس چې نو په هر انګل باندې چې د هغه سټډي کوو په هغې کې د هغه لږ ترو شهزاد نوم یې چې د هغه زوی تقریبا شپږ میاشتې مخکې د دې بختون رور چې مزمل نوم و د هغه په ټریکټر باندې وهلی آیا قصدنه بدن شوی یا سهوان شوی خو د هغه په زړه کې هغه غوسه او هغه دغه ټانې غشتو چې زه به خامخا د دې حضر نه بدلل ځکه چې د حضر وای ما سره ټایم په ټایم باندې بیا په دې خبرو کې جګړې کړې او ما سره وال ټکولم کړی هغه دلته کې په دې تالاشا کې ګجران دي د ناس تپاسته د هغه ګجرانو سره و چې دا یو نوم علمزیب او د بل مکرم د خپل قصه اغي ته وکړنو اغي ورته وی چې را موږ سره داسې کسان شته چې هغه په اجرت باندې کار کوي کته به پیسې ورکې نو موږ به تعالی سړی هایر کو هغه ته پیسې ورکاو تعالی به بدل وایي دوی په 3,50,000 روپے باندې هغه اجرتیان سره خبرو وکړه چې هغه د مردان لنونخل اوسیدونکو هغه چې کله موږ تفتیش مخې ته بوته پاغې کې شهزاد گرفتاری مخې ته رااله شهزاد چې خپل هغه چې په کومه طریقه باندې درا کیس کړو هغه دغه موږ ته وی چې دغه شان ما دي سره ناستو ما دوی ما ته وی چې زموږ په تخبه پیرانو کلی کې زموږ اوخه دی هغه سره کسان شته هغه اوخه ول دلته راغوست هغه خیرسترحمان نومو دلته کې دوی خپل پلان وکړو خیرسترحمان علمزیب مکرم شهزاد دا غ پلان مطابق کوم اجرتیانو سره چې خبره شوی هغه د خپل اوسیدونکو چې دا یو نوم اختر حسین اور پکاکیو د بل نوم ګل رحمان اور په رسول خان هغه ګجران دي هغه داسې قسمه کیسونه انټریس چې دینو دا هغه په اجرت باندې کوي هغه سره خبره وکړه هغه رااله دلته کې شپورلا علمزیب او مکرم ورکړی و او دا هغه د وینا مطابق او د شهزاد د انفارمیشن په دغه باندې د سحر وختي د غیره پور وروتل دا مقتول چوکاله د ټرالی روخ کا د چیس کو دا کولاډن روډ پورې او الته چې د لاړه غزې لک شله وراسه نو پاغه کې پدوی فایر وکړو او دا غي سره دا غ چې نو موت واقع شو منګه په هر انګل باندې پاغه باندې کار وکړو په هیومن بیسس باندې په ټیکنیکل بیسس باندې الحمدلله منګه ټول ملزمان چې هغه گرفتاری دا غي مخې ته رااله باقاعده پولیس خپل کنفیشن هم وکړو په کوم موټر سایکل چې هغه راغلی هغه موټر سایکل هم دا غي نه ریکور شو هغه د وجرتانو هغه تماچم ریکور شوی دا 50,000 روپیا پکې مخکې دوی ورکړې وي هغه 50,000 روپیا هم دا غي نه ریکور شوی او نن چې هغه ملزمان تاسو ته مخې ته وره ټول ګروپ هم الحمدلله په دې کې یو کس گرفتاری باقاعده اب هم ان قریب چې زر مخې ته راشي دا کوم بلټون ګروپ حواله سره ته وای په کوم چې تاسو د نام ملو شو د دې گرفتاری څنګه و او دا ملزمان سس کې ملوي سو دلته کې خدا ویل کې 400 کې سپر ټرانسفارمر په غلو کې دا خوبي دلته کې لوکل سطح باندې د دونه غټ دغنو خو په هره ګنګ ډیر زیات غټ او ډیر وسیو دا بیسیکلی دا کوم بلټ پروف بول فاله منصور الکسیو دا د مومندو اوسیدونکو خو د خپل لکه مستقل ټکانه نه و د بکل اسلام آباد کې پاتې کېدو کله بندړي کې پاتې کېدو ریسنټلی دی راغله او دلته کې پرې بټو کلی کې په کرای کور اغشته پاغه باندې مونږ کار شروع کو ناغا په موبایل باندې هیومن انټيليجنس باندې مونږ ته بیا مهتا رااله چې دلته کې یو کس کډ راوړی دا کله چې داغه گرفتاری مهتا رااله مونږ گرفتار کو
نو هغه واقعي چې په اسلام آباد کې ډېرې غټې ډکیتۍ کړې وې چې په هغې کې خوني ډکیتۍ هم وې او دا په کوم کیس کې چې دوی دا یو ملک هغه وجلی و چې هغه د پیټک خپله جیم و نو هغه هم بالکل په خپله هغه د هغې کنفیشن هم وکړو هغې کې چې هغه سره کوم ګروپ انوالو هغه د هغه په نشاندهی هغه ګروپ هم ګرفتاري د هغې مخې ته راغله او هغه بالکل ټوله قصه هغه پولیس ته وکړه. ډي اس پي صاحب بل پوښتنه کوم تاسو چې کوم سرکل کې یې نو دې کې قبضه مافي هم ډېره ده او منشیات هم ډېر بدنام شانت علاقه ده نو په دې باندې ستاسو څه کار دی څونه ګرفتارې الحمدلله په هغې باندې ټایم په ټایم باندې د افسرانو ډایرکشن دي او مونږ بالکل پری هینډ چاله نه ورکوو که هغه د منشیاتو په لیول سره ده که هغه په نور کریمینل اکټیویټي کې یو سړی انوالو دی نو د هغه خلاف په بالکل بلا ججک بلا خوف اهنیحاتو سره کاروی کیږي او موږ د هغوی ټایم په ټایم کاروی کړي دي او انشاءالله لګیا یو ټایم په ټایم کاروی کوي. ډېره مننه ګرانو کتونکو دا مهال زموږ سره تنګي سیچو عرفان خان چې په ده ډېرې زیاتې ذموارۍ دي او دغه تاڼه ډېره سخت ډیوټي ده. عرفان خان څه پیغام ورکوي خپلو خلکو ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. علي خان وایي ډېر شکریه ستاسو راتلو او چې تاسو ټیم قیمتي ټیم یوسو انشاءالله. زموږ د تنګي ایریا چې کومه ده تاسو ته ښه پته ده په هر څه کې ښه ککړه ده انشاءالله تعالی او د ډي پي او صاحب په سرپرستۍ کې زموږ د ډي سي پي صاحب په سرپرستۍ کې انشاءالله د هغې خلاف موږ کاروایي شروع کړي دي که خیر او انشاءالله برپور به کوو که خیر. عرفان خان له ستاسو والد صاحب هم شهید شوی دی په دغه کې داسې ډېر خلک چې په بیا به پولیس پسې خبرې کوي ستاسو ډیوټي څنګه وي خو د خپله ډیوټي مو داسې لږ دغه کړه چې هغه د والد صاحب یادونه چې په سرو کې ګلشید خان ماته یاد دی چې ډېره سخته ډیوټي کړې وه خو دی نه مخکې ستاسو والد صاحب په دغه تاڼه پاتې علي خان بھائی بالکل زما والد صاحب جهانگیر خان نامو منډړي تاڼه باندې چې کوم بلاست شو ارچن کې په 2009 کې بلاست شو په کې شهید شو او ان شاء الله تعالی هغه دغه چې کوم دی موږ را نیولې دی ان شاء الله تعالی د هغه نوم به که خیر نور هم ان شاء الله موږ روښانه کوو دا نه چې موږ ته یو سړی ووایي چې په بدو موږ یو سړی یاد کړي ان شاء الله تعالی د هغه وینه د ملک دپاره قرباني کړو موږ به هم ان شاء الله دغه شان د ملک دپاره قرباني کوو که خیر. هغه ټیم هم احساسات څه وي اکثر په سوشل میډیا موږ ګورو ضروري نه چې جهانګیر خان یو بهادري کړې ده نور پولیس که نه یادوي ټول پولیس چې انشاءالله دا فورس دی او موږ د دې لپاره یو موږ په دې تنخوا لو که خیر یو د دې قوم لپاره به که خیر موږ شهادت ته هر ټایم اني ټایم انشاءالله تیار یو. مهرباني